نن موږ مسلمان څه کوي؟ په معمولی خبره باندې خپله ښځه قتل کی، په معمولی خبره باندې خپل رور قتل کی، په پټي باندې دیوار د پاره څه کوو؟ مونږ خپل رور قتل. اخیر دا ولې مونږ ته قرآن هدایت د پاره نه دی راغلی؟ مونږ قرآن نه هدایت نه حاصلو؟ مونږ د پاره نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرامین کافی نه دي؟ اوس که کفار کوي یا نور مذهبونو خلق کوي، هغو سره خو نه ایمان شته، هغو سره نه قرآن شته، هغو سره نه حدیث شته، نه هغوی سره علما شته، نه د هغوی څوک رهبر شته، نه د هغوی څوک قائد شته. مونږ ته خو هر څه موجود دی، اخیر مونږ ولې دا غلط کارونه کوو؟ دا مازغه دي که بوس دي؟ نن ما عزتمندو په معاشره کې څه روان دي؟ جماعت کې مونږ مسلمانی صرف تر جماعت پورې دی. جماعت نه بهر غیبت مونږ ته جایز شي، دروغ مونږ ته جایز شي، یو تر بله حسد مونږ ته جایز شي، کینه مسلمان سره ساتل، دشمنی مسلمان سره ساتل، دا هر څه مونږ ته جایز شي. صرف جماعت کې مونږ څه شی بس ټینګ ناست یو مسلمان یو. یاره جی استاد جی ښې خبرې کوي، ښې خبرې کوي، عمر خو تیر شو، په دې ښو خبرو به ته کله عمل کوې صاحبه؟ ما عزتمند مونږ به طور مسلمان یو، مسلمانو زندگی ممتاز وي. مسلمان چې دی دا قیمتي سرمایه دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه چا تپوس وکړو چې یاره تاسو دا خپل مړي ولې ښخوئ؟ سیزه یې ولې نه؟ یا یې چېرته غورځوئ ولې نه؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته یې عقلي جواب راکړه، عقلي. حضرت علی رضی الله تعالی علم نه قربان شم، ورته فرمای یوه خزانه وي، یو گند وي، گند ډیران وي، ډیران به په ډیران غورځوي، او خزانه چې دی هغه همیشه دپاره ښخولی کېږي. مسلمان چې دی، مؤمن چې دی، دا خزانه ده، د په زړه کې ایمان غوندې دولت پروت دی، دې له چاته مونږ دی ښخوو. او کافر چې دی، کافر مثال د ګندګي د ډیران دی، دې له چاته تاسو چېرته گزار کوئ، پروا نشته. نو نن مسلمان خپل اهمیت پرېښودی دی. الله انسان ته دومره قدر ورکړی دی. وګورئ څومره غټ سړی دی ولې نه وي، تر دې پورې چې امام خطیب قاضي د وخت سلطان دی ولې نه وي. خو کله چې یو انسان مړ شي او د ده جنازه اوچته کې، نو حکم دا دی چې وروستو به ځئ پسې، مخکې به نه ځئ. مړي نه مخکې تګ کول مکروه دي، مړي نه مخکې به نه ځئ، جنازې نه به مخکې نه ځئ. انسان ته الله په مرګ باندې دومره عزت ورکړی. ټیک دی ده به مونځ نه وي کړی، دی به په روژه کې کمزوری وي، دی به نور په عباداتو کې کمزوری وي، خو الله په نیز د دغه انسان دومره قدر دی چې مړ هم شي جنازې پسې بیا وروستو ځئ. که عالم ولې نه وي، هغه ته حکم ده چې وروستو به ځئ پسې، مخکې به نه ځئ پسې. بیا نن ولې مونږ دا انسان چې دی په معمولي خبرو باندې داسې کو چې خودکشۍ ته مجبور شي.